دا پر دا بنیر باندې عزیزانو شاوخوا دومره لوی مصیبت رالی چې دا مصیبت به شاید د قیامت په ورځ هم خلک یېر نه کړي. د بنیر چې کوم مسلمانان دي هغو د قیامت اورېدلی و لیدلی نه و، خو الله رب العزت په ژوند کې په دې قیامت ولیدی. یعنې دغه وریت چې د هغه پټاو سوله، بیا پټاو دا معنا د څاڅکو بجایه دا ټولې اوبه په یوه وخت په 2 و 3 منټه کې پر دې جهان باندې راتوی سولې. بیا دونه لوی لوی ډبرې کاڼې دا یې راخیستې ولو چې دا د خلکو و کورو ته مخامخ سولو. تاسو خبر یاست د هغه قوم د هغه ژوندو د هغو څه ارمانونه دي؟ ارمانونه یې دا دي، یو وایي زما 10 تنه له کوره ورکه دي، بل وایي 15، بل وایي 20. نو ارمان دې څه دی؟ وایي ارمان مې دغه یو دی چې خالي و ماته دغه مړي رامیلاو سي. ګورئ دا خلک اوس فلحاله و دې مړو ته د مړو لاشو ته داسې خوشحاله یي لکه یو سړی چې و ژوندي ته خوشحاله یي. الله پاک زما پلانی قریب ورک دی، دا به ژوندی الله ما ته راولي، په ژوند یې څومره خوشحاله کېږي. نن دومره لوی مصیبت رالی چې دا خلک اوس د خپلو قریبانو په لاشو باندې، د دوی په جسدو باندې، د دوی په بدنو باندې خوشحاله کېږي. الله پاک ته موږ هېڅ یو ارمان نه لرو، نه د کور، نه د جایداد، نه د کاروبار، هېڅ یو ارمان نه لرو. خالي دی د چا بابا، د چا ادې، د چا ورور، د چا خور، د چا میرمن، د چا خاوند، د چا بچی، د چا بچی چې د هغه ورکه ده. وایي الله پاک موږ ته هغه را پیدا کړه چې موږ په قبر کې ښه په ښایسته انداز دفن کو او پټ یې کو، دعا وکړو او کورو ته ځینې ولاړ سو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که چا د چا یو مصیبت لرې کړي، هلته بنیر لره ډېر انسانان ورلو. څه داسې خلک شته چې په دا ورځ به خپل جیبونه ډکوي، څه داسې خلک شته چې د دغه خلکو په نامه باندې به چاندې ټولوي، څه داسې خلک شته چې د دغه خلکو د کورو په نامه به بیا دوی پنډونه چې دي هغه را یو ځای کوي، خو هغه به غلی، هغه به د غلو زامن یې. داسې خلک هم شته چې دا خلک د مړو په غم اخته ولو او جهان بیا د غلا په غم اخته ولو. زه په څه ولم، ته په څه ولې، چا سونې ځغلولې، چا لرګي ځغلول، چا نور څه ځغلول، دا د دغه علاقې خلک ولو. خو داسې خلک عزیزانو چې هغه په دا ټیم کې د چا کور نه بخښي، نو داسې مصیبت د هغو دپاره بیا لږ دی. او چې کوم مسلمانان و مؤمنان ولو د هغو دپاره دا د جنت یو زیری دی، زیری. بی عایشې صدیقې پوښتنه وکړه، ول یا رسول الله چې چا چا ګناه کړی ده نو سزا خو پکار ده چې هغو ته میلاو سي. د الله رسول وفرمایلې دغه چا چې ګناه کړی د عذاب عام راځي، د قیامت په ورځ بیا هر سړی د خپل نیت مطابق راپورته کېږي، که چا غلا کوله، که چا بل څه کول. نو بیا خبره دا سوه عزیزانو چې مصیبت لرې کول. په دغه وخت کې تقریبا هغه جماعت اسلامي والا دی، الخدمت والا چې کوم دی ډېر زبردسته خدمت کوي. د هر چا دپاره ډېره منډه، ډېره ترنډه، خپل محنت د خپل حال مطابق، د خپل طاقت مطابق دی منډه کوي. د چا کور، د چا بچان، د چا دیوال، د چا چھت، د چا نورې خبرې دي. دا مطلب بوخت دی، ډېر زورور خدمت یې روان کړی دی. او چې ډېر زورور خدمت دی او ډېر زورور خدمت دی، هغه د مفتی فضل غفور صاحب دی. هغه پښتانه وایي میړه مړ که مړان دې پټومه. دومره زورور خدمت یې روان کړی دی چې 3.5 الکان کسان د جمعیت علماء اسلام، انصار الاسلام دا یې راوستلی دی. د چا کورونه خلاصوي، د چا دیوالونه پورته کوي، د چا لاشونه پیدا کوي، مسجدان صفا کوي، روډونه صفا کوي، حتی چې هلته کوم هندوان دي، عیسایان دي، د هغو کورونه هم ورصفا کوي. 3.5 کسان یې راوستلی دی. دا دومره لوی اجر دی، دا دومره لوی خدمت دی چې صله یې یو الله ورکولی سي، د الله څخه علاوه هېڅ څوک ته دې صله چې د هغه ورکولی نه سي. او تاسو خبر یاست د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی د چا کور لره خوشحالي راولي، ما ستا کور ته، تا زما کور ته، بیا ورسه دغه د بونیرو، د باجوړو، د سواتو، د کومو ځایو ثوابۍ کې د چا چا کورونه ړنګ سو، ونړېدو، ورک سو، تباه سولو، بیا ته ورلې کومک دې ورسره وکوي، مدد دې ورسره وکوي. ډاکټر رالی، دوا یې راوړله، ملا رالی، مطلب هغه مسلې ورښولې چې څه رقم کول پکار دي. ته خو ګډ یې، ته خو ړوند یې، ته خو شل یې، ستا لمنځونه دونه ورځې ورک کړو، دونه ورځې تا کړې نه دي. ملا دا کول، مفتی فضل غفور صاحب چې دی هغه مطلب د خلکو روډونه و کیسې ورخلاصولې. نو الله رسول فرمایي د دې خدمت په عوض کې تاسو خبر زه څه شو کوم؟ ما شواله جنت ته زه بل هېڅ شی نه ورکوم. زه خالص د دې خلکو د خدمت چې کومه صله ده دا جنت ورکوم، زه په جنت راضي کېږم. دا نه چې دا د 10 حجو ثواب دی، دا د 10 عمرو ثواب دی، دا د 10 کالو د تهجد ثواب دی. یا داسې ځای کې خدمت کول. الله دې هر هغه چاته چې هغه مسلمان دی که غیر مسلمان دی توفیق ورکړي چې هغه خدمتونه وکړي. بیا چې کوم څوک خدمتونه کوي الله دې ځینې قبول کړي.
الله دې جن راضي سي او چې څوک ورک دی هغه دې الله را پیدا کړي چې کوم مړ دی هغه ته دې الله پاک هغه جنتونه ورکړي چې کوم جنتونه الله په قرآن کې یاد کړي دي او چې کوم مطلب الته زخمیان دي خوش دي هغه ته دې الله پاک داسې صحتونه ورکړي بې عیب دې الله جوړ کړي چې د عیب سره جوړ نشي بې عیب دې الله جوړ کړي او چې د چا کورونه نړېدلي دي الله دې په آخرت کې ښایسته کورونه ور نصیب کړي او په دنیا کې دې الله ښه کورونه ور نصیب کړي راغلی باران ولو د جهان دا فکر و چې دا به باران رحمت دی لیکن هغه باران رحمت نه هغه یو غزل چې دی که شاعر دی ډېر زورور خوند یې په کړی دی چې د دې وطن له موسمونو مې کرکه وسوله او بیا قسم په خدای له بارانونو مې کرکه وسوله د دې وخت چې په دې وخت کې هم د قام پر بچو زړه نه سیځي د داسې خلکو له مخو مې کرکه وسوله د رښتیاو باران خو باران د الله فضل و رحمت دی خو لیکن دا د عذاب په شکل کې رالی موږ ته که چیرې عزیزانو که یو سړی کولی شي فقط د یوه مسلمان کور ور جوړ کړي فقط یا یوه قیمه ور ودروي جومپړی ور ودروي یا یو دیوال ور جوړ کړي یا یو چت ور ودروي الله پاک به د قیامت په ورځ ستا مصیبت په کوم مصیبت مبتلا یې اخته الله رب العزت په هغه مصیبت له تا څه کې هغه مصیبت په الله رب العزت له تا څخه لیرې کې الله دې هر مسلمان ته توفیق ورکړي بیا بارانۍ دنیا چې څومره مطلب یا مدد کوي یا مرسته کوي الله دې هغو ته هم توفیق ورکړي خو خدای پاک دې دا زموږ حکمران ته توفیق ورکړي چې د دوی پر نامه پنډونه را جمع کړي جهان یې ورکړي هغه ولاړ شي ورک سي تر دې نو بد نستا تر دې نو ذلت نستا تر دې نو رسوایی نستا تر دې نو بیا ستړې ورځ نستا والله العظیم دا کم څوک چې وسم تر خاورو لاندې پراته دي دا دومره خوار و تبا نه دي لکه د دې خوار و د تبا پر نامه چې ورپې راغلې ده بیا جهان ویسي وځان ته کې بیا جهان ویسي د خپلو بچانو د خپلو کورو د پالې کې الله رب العزت داسې ستړې بیا پر مسلمانانو نه راولي الله رب العزت د هر مسلمان وطن حفاظت وفرمایي چې څه مړه دي هغو ته دې الله رب العزت جنتونه ورکړي چې څه ژوندي دي هغو ته دې الله پاک صبرونه ورکړي چې څه نور بیګانه دي هغو ته دې الله رب العزت د خدمت توفیق چې دې هغه ورکړي بس الله رب موږ خو دا کولی شو عزیزانو بده ورځ ده ستړې ورځ ده ډېره ستړې ورځ ده دا کولی شو عزیزانو چې موږ به دې خلکو ته کم سے کم دعا وکړو کم سے کم چې کم څوک مطلب هلته محنت کوي منډه ترنډه وایي و هغو ته شاباش ورکړو او دا ووایي چې الله له موږ دا مصیبت لرې لره بیا په دې کې یوه خبره دا د عزیزانو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي د مسلمانو د منافق فرق دا دی پر مسلمان چې کله مصیبت رالی دی د الله و طرف ته متوجه سي بیا دا مصیبت نه دی دا ازمایش دی دا ازمایش نه دی دا د الله رضا ده د الله پر رضا کې بیا جنت دی او کله چې مطلب منافق سړی پر د غم مشکل پریشانی راله بیا دی څه کوي بس دی الله ته نه متوجه کېږي هغه وایي بس داسې مثال لري د الله رسول فرمایي مؤمن چې کله ګناه کوي دا ګناه داسې ورته درنه وي لکه غر چې پر سر پروت اوس به راباندې رایلسي او منافق چې کله ګناه کوي هغه داسې مثال لري لکه پر پزه باندې مچ کښېنستی هغه یې ولاړ کوي بس دته دا ګناه دومره سپکه ښکاره کېږي خو دغه چې کوم مشکل راغلی دی الله پاک د خپلې رضا سبب وګرځوي الله رب العزت دغه وطن په آرام کې اپریشنونه بد امنۍ جنګونه قتلونه بدۍ بعد د ورځ الله رب العزت راوستلې ده دا یو الله سمولی شي دا یو الله رب العزت برابرولی شي نه د وزیر اعظم کار دی نه د صدر کار دی نه د فوجانو کار دی نه د قاضیانو د ملایانو کار دی دا هغه لوی رب یې سمولی شي الله رب العزت یې راسمه کړي الله دې نورې ستړې ستومانۍ زموږ پر کورو نه راولي الله رب العزت د دې هر مشکل هر غم هر مصیبت لیرې ولري چې څه مصیبتونه دي هغه دې الله رب العزت په خپله رضا وربدل کړي